اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ. سیف اللہ خانہ تابع گا یو اہم موضوع تاو شیرشاہ واحیت دوگنی مس کردیا ناغا بیا پا کیسٹ شو آوری اغا عقیدہ دا ختم نبوت تا عقیدہ سا عقیدہ ختم نبوت نا اغا بریف نلے اڈے تفصیلی شہد وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کا آغا چواغستا پروردگارستا من بنی آدم دا اولاد آدمنا من ظهورهم دا شاگانو دوینا ذریتهم اولاد دوی نو دے خواہ گورا پا عالم ذر لیتا وی عالم ذر او دا ذر مانا دا سر نری میں جان بھی سشے دا سرکی میں گان صحیح ذر ذال سر عالم ذر نو پا عالم ذر کے چیغیتا عالم مثال ہم ویلے شی صحیح ورطا عالم مثال مانا چی دی یو لوی شی ورکوٹ ماڈل پیش کے بلڈنگ کو دور لوی دے و انجینئر یو کچھ نے ماڈل دا سی نیم گز یا 3 فٹا یا سورا ماڈل پیش کی حالانکہ اگر بلڈنگ چی بھی اگر سنگئی لکا 20 ٹاور صحیح ہاں مجتمعون خروات نو پا عالم مثال کی اللہ تعالیٰ دا طول انسان و ماڈل زانتا مخی کر او دیکھو گورا دا سے یو جنریشن نو دا شاگان نظر در بل جنریشن او دا شاگان نبل جنریشن شاگان نبل جنریشن all of a sudden until the day of judgment چی دا سمر جنریشن دا تل دا طول دا خدای مخی تولیاڑو دا سو نو اسلام دے گورا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آیات کا چاواز تا پروردگارستا من بنی آدم دا اولاد دا آدمنا من ظهورهم دا شاگانو دوی نذریتهم اولادنا دوی واشهدهم علی انفسهم ادوی گواہان کل علی انفسهم پزانونو دوی بالے نو دی ټول ځان ته مخې ته ودرول او بیا یې گواهان کړل په ځانونو یعنی اقرار یې واغسته څه یې واغسته څه ورته وی وی الستو بربکم آیا نیمز رب و پروردگار تاسو نو لنبے ورطا اللہ تعالیٰ ہوئے چکل تاسو تو فیزیکل باڑای بانے تو فیزیکل باڑای بانے دنیا تلڑ شئی نو ما تاسو لے یو دنیا جوڑا کرے دا سے پکی اسمانون دی دا سے پکی ازمکہ دا سے غرون دی دا سے بحرون دی دا سے دریابون دی دا سے ولی دی دا سے باغون دی دا سے منرل دی دا سے حیوانات دی دا سے مرغان دی دا سے سپیس دی دا سے ہیونلی باڈیز دی ټول غټ غټ لسته ورته ورک او وی دې ټولو باندې مې تاسو له کنټرول درکړې دي تاسو به ایکسپلایټ کوئ دې ټولو باندې مې تاسو له کنټرول درکړې سیف الله خان بس سپیس کنټرول کوي سمته سپیس به کنټرول کوي نو دې ټولو باندې مې تاسو له کنټرول در تاسو باندې ټول مالکان دي دې ټولو شنو وسه مالکان به یي خو به اوس مونږ ډیر خوشاله شو او هر څه به مالکان اللہ تعالیٰ وی الستو بربکم تاسو مالک بزئی تاسو ورته ټول سره مالکان دي دای به تاسو سبجیکټ دي او تاسو وایته ما ته سبجیکټ دي دای به ټول تاسو سبجیکټ دي او تاسو ما ته سبجیکټ دي دای به تاسو حکم فالو کوي یعنی معنا تاسو به استفاده کوي صحیح او تاسو به زما حکم فالو کوي ها تم دا پارا صحیح دی طبی نقطہ نظر طرف صحیح دی دا برس تو ڈسکس کرو صحیح نا نوس اللہ تعالیٰ دے ټولو نه واغستل دا وعده ته واغستا چې دای به ټول تاسو ته سبجیکټ یو تاسو به ما ته سبجیکټ یی د دوی نه به تاسو نه فاخلی خو تاسو به د هغه په بدل کې زما هر حکم منئ صحیح شو دای بدل کې زما دا داس لکه سیف الله خان تا سروس ملاو شي جاب ملاو شي څه ملاو شي جاب ملاو شي او ته باس دی او سپیشل برانچ په خپل کمپنۍ کې چې ردی منیجر ته ردی منیجر ته نو دا ټول خلک تا ته سبجیکټ دي دا ټول تا خو ته جنرال منیجر ته سبجیکټ خبر ده کې رااله نو اوس دای خو لګیا دي تاو به کوي چې ته ورته څه آرډر کې نو ته باس تاو به کوي او خپل جی ایم او جنرال منیجر No, okay. Now what will be the ultimate result? Fired.
خبر اوس دین باندې پوښتنه چې اوس دا ټول کائنات خو لګیاري مونږ وبې کوي کنه وبې کوي لګیاري ټول انسانانو به کوي چې څوک د خپل استعداد مطابق سره پیسې دی غوښتي شي نو اخلي کنه اوس د خدای کوم حکم چې راځي مونږ یې وبې کوو مونږ هرولانه وایلیشنز کوو ته په کار خدای چې مونږ خدای په خوا فایر کړی دی دیو جل الله تعالی فرمای چې ولو يعجل الله للناس که خدای په عجلت باندې او په هیڅ کې خلقو د ریټالیشن خودلې چې هغه سکی او دغه سزا ورکولې لقضیه بینهم خدای وایي کله به دې پیړه ورکشي هوا خدای وایي زه ډېر حلیم او بردبار یم زه نو وایم خلکو ته د ټایم ورکوم خبره ده کړه وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ دوی گواہان کړ په ځانونو دوی او دوی ته ویل الست بربکم آیا نیم رب ستاسو مالک ستاسو قالوا بلا دوی او تر رب زمونږ دی موږ ټول سو وي چې تر رب فرعون مو تر رب زمونږ دی موسی علیہ السلام تر رب زمونږ ابراہیم علیہ السلام تر رب زمونږ دی نمرود مو تر رب زمونږ دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مو تر رب زمونږ دی ابو جهل مو تر رب زمونږ دی ما او تا مو تر رب زمونږ دی رمز پیډ مو yes چې تر رب زمونږ ان ګاډ وی ټرست الست بربکم قالوا بلا دې ټولو او شهدنا we bear witness شهدنا معنا we bear witness مونږ اقرار کوو اوس خدای وای دا مې ولې تاسو ته ریمایند کړه دا خبره مې تاسو ته په دې قران کې ولې ریمایند کړه چې تاسو دغه یو ټریټي کړی د الله تعالی سره ان تقولوا چودوای تاسو پر ورځ قیامت باندې ان كنا عن هذا غافلين چې مونږ ود دینه به خبره مونږ ته نو پته چې مونږ دا شی اډمټ کړی دي الله وای ما په خبره کړی ما څه کړی تاسو کو فارګټفولنس شکاریه تاسو کو فارګټ کړی دا کومه درته دا یاد کړه چې تاسو کو دغه یو ټریټي کړی دا سره کړی دا یو معاهده مو خدای سره کړی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څومره انبیاء او رسول الله غلي دي د دې د دعوت خلاصه وا to remind them that very treaty چې انسانان تصور یاد کی هغه معاهده او تقولوا یا دې د پاره چې نوای تاسو انما اشرک آباؤنا چې خبره دادا چې شرک کړو پلارانو زمونږه من قبل مخکره دینا وکنا ذریه من بعد او مونږو اولاد تابعدار پس د دوینا الله تعالی وای دا ایکسکیوز نه ده چې زه د معاهدې نه خبر نوم ځکه ما درته دریا ده او دا هم عذر نه دی چې ته وای چې مونږ ځکه شرک کو چې مونږ د پلارانو تابع یو الله تعالی وای د پلار تابع ځکه چې هغه د مشر دی نو زه خو د پلار نو مشر زما دا خبر وړم منی الله تعالی وای چې تر پلار یاد نکې اتباع کې ځکه چې هغه سړي ها ستا مشران دي نو خدای وای زه خدای غینم مشر زما دا خبر وړم منی صحیح به طریقې سره عذر ولا خبر یاد شو کنه افتهلکنا آیا ہلاکے مونگا بما فعل المبتلون پاغ عمل بالے چکیے دا باطل پرستان وکذالکا او دغرنگی نفصل الآیات تفصیل سر بیانونگا الآیات مثالنا ولعلهم یرجعون دید پارا چی خلق رجوع کی اللہ تعالیٰ تاو حق دا وطلو علیہم نبأ اللذی اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو سٹیٹس ما چاته ورکړی او د سټیټس تقاضی پوره نکړي یو پوزیشن مې ورکړی او دغه پوزیشن تقاضی پوره نکړي نو داغي الټیمیټ ریزلټ ډیر تباکون وي داغي نتیجه دته نو دلته یو مثال ورکړي دا د موسی علیه السلام د زمانه د تورات یو لوی عالم دی نامه د بلعم ابن باعورا بلعم ابن باعورا دا د تورات ډیر خري سایټر او ډیر لوی عالم باغورا او د مستجاب الدعوات په علم او عمل کې دومره تکړو چې دعا به خدای قبل ولا صحیح نو د موسی علی السلام دشمنان ورته اپروچ وکړه موسی علی السلام دشمنان ورته اپروچ وکړه وکړي موسی باندې بد دعا وکړي علیه السلام د دې توبه استغفر الله سوای موسی علیه السلام اپوزیشن هغه باندې بد دعا کول
دا خدای پیغمبر دی بهر تقدیر دوی ورته ډیر لوی خطیر مال 25 مليون ډالر سورا 25 مليون ډالر ورته پیشکش کړ چې دا دومره ډالر بدل کو د بیا ریجیکټ د بیا دا افر څه ریجیکټ کړ نو دوی ورته خیسته خزه پیش کړی شایسته خزه جنکای ورته پیش کړی چې دا باندې در پنه کا صحیح اوس دا څه لګیاو ور سره لګیاو تر دې چې کنوینس وکړه تر دې چې کنوینس وکړه نو اوس د دعا وکړه د موسی علیه السلام خلاف بد دعا په موسی کو صرف کارانه کو ور دې انټنشن خو کار شو موسی علیه السلام باندې خو صرف کارانه شو ور دې انټنشن چې د دین پرې خوده د پیغمبر خلاف بد دعا کول د پیغمبر د مخالفت تصور کولم کفر دی سبلا خانه د پیغمبر د مخالفت تصور لا کفر دی دغه تصور نه عمل شروع کو صحیح د دین تقاضا پرې خو دا بالکل ادر به آرام شو څنګه شي مخالف شو 180 ډیګري ټرن وکړه نو الله تعالی هم داسې عجیب سزا ورکړه داسې عجیب چې دا جبه راوته څوک دا جبه راوته دومره فصیح مقررو چې بیان لبه دنیا مخلوق راځم کې د موسی علیه السلام پسې ویم فصیح او الوکینټ سپیکر دا صحیح جبه راوته نو بیا خبرې کول خو پرې ده لکه د سپي په شان به غپ غپ کول سره کول لکه د سپي په شان به غفل کول صحیح د خیر په خبره به هم غفل کول ها د شر په خبره که چا به تاسو کو یعنی خبره به سره کول که چا به نه کو خبره نو الله تعالی فرمایي چې سره سپې نو ګندس پیدا جوړ کړ الله دې معافي وکړي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي وَلَدَيْبَانِ خبرو کی صدعا کس آتینا و آیاتنا چورکڑیو دتمونگا آیاتنا زمونگا فانسلخ منها اس دے خواہ گورا آیاتن انسلاخ دیتا وی انسلاخ دیتا لکه د جامعین چه سڑے زانو باسی سنا زانو باسی نو پتہ ہو لگے دا چه دا علم دا عالم جامعوی دا علم سی د عالم جامعي چې تقاضې نه پوره کوي دا داسې ویل کده د جامع نه ځان وستو چې سړی د جامع نه ځان راو باسي مسجي بے پردیشي سجي بے پردیشي رسواشي او شرمېږي الله دې مولا مان نکي فانسلخ منها دیرا وتر جامع د علمنا فاتبعه الشیطان ولګید د پس شیطان فکانا پس دیو ګرځید من الغاوین د گمراهانو ولو شینا کچره مونږ وختلې لرفانا وبیا مونږ بده ډیر پورته کړو د دې علوم په اعتبار باندې ولکن لو لیکن دې اخلد الى الارض اخلد الى الارض دې وګوره علم سره کوم ته بوزي ها یعنی ډیر بره رسي ډیر لوی مقام ولري صحیح دا علم هی وی چې سړی د بادشاہ هم نشي شي دا علم هی وی هغه سره پیسې نه نو وزیر نه بادشاہي ها خو لوی عالم دی او فی ناس چا کوي بادشاہ سره په ارګ کې ناس بادشاہ سره نمره دا څنګه د خدای په نسبت باندې کړي دین علم ورسره نو د خدای په نسبت ها کوم مقام یعنی د پیغمبر مقام څه دی دا علم څه دی نو د ملت د امت کوم عالم چې دی نو مقصد دا دی چې د صرف پیغمبر نه نور مقام خدای هغه ورکړي ها سید جمال الدین افغانی نو دومره لوړ مقام الله تعالی ورکړي دی عالم لا اوس چې د دین تقاضې پوره نه کیو د علم تقاضې او د جامه ځان نو باسي نو دې ته الله تعالی ولکنه اخلد الى الارض د ځان را ارتاو قسمت دا خدای دې بوتره دومره لوړ د ځان زمکه تر ارتاو کو دومره اوچت دې په سبانه تل زکه د علم تقاضې پوره کولې روحاني پرواز کو د علم تقاضې پوره کولې روحاني پرواز کو نو دومره هاي باندې تل چې څوک هغه ټیچو تر کې دي نشي صحیح او ذکر د مادیات تر راوي شي خدا سره gold property bank balance $25 million and things like that نو څه دا لکه سړی چې ډیر بره نظام زمکه تر اخلاص کی ولكن لو اخلد الى الارض لیکن دیزان رامائل کزمکتا یعنی ذلت اختیار کر واتبع هواه عدتا بدار وکړه د خواهش بل فمثلو کمثل الكلب صفت د پشان د سپید ان تحمل علی الحس کتب اس کې دیس به باندې الحس د جبر او باسی سره باسی جبر ان غب غب کوي
وَإِن تَتْرُكُوا أَوْ كَفْرِدِي الْحَدِّ جَبَنَا وَبَاسِي ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ دا صفت د قوم د آقوم کذبوا بآیاتنا چه غی تکذیب کرو دایتون زمونگا فقصص القصص کا بیان کا کسی دوی بانے لغلہم یتفکرون دید پارا چه دوی فکرو کی نو یو اضافی سپورٹ آیت نمبر یوصل دعا ہویاتا آیت نمبر یوصل دعا ہویاتا سورہ let me find out بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران ہاں آیت نمبر عطیہ په دغه عالم زور کې الله تعالی د عام انسانانو خدا وعده واغسته چې ټول کائنات به تاسو ایکسپلایټ کوي خو رب ما منئ رب ما منئ بیا د پیغمبرانو د ارواحونه خدای دا بل وعده واغسته سو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ آیات کاغا چې واغستا الله تعالی میثاق النبیین وعده پیغمبرانو نا لما آتیتکم من کتاب چې خامخا در کوم بتا ست کتاب او حکمت ثم جاءکم رسول او چې بیا راشي تاسو پیغمبر مصدق لما معکم چې تصدیق کوونکې د هغه پیغام چې کوم تاسو سره دی لتؤمنون به نو تاسو به ایمان راړې دې پیغمبر باندې ولا تنصرون امداد کوي دد نو هر یو پیغمبر د خدای د آدم علی السلام نواله تر عیسی علی السلام پورې 1,40,000 کم بیش پیغمبرانو دای خپل امت ته دعوت ورکو ورسره به دا ذکر کو چې د دې میسج انتها بکیږي په خاتم النبیین محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم نو تاسو دا عقیده وساتئ چې لاست او فائنل پروفیټ د الله تعالی څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا په هغه میدان کې دا دویمه وعده خصوصیت سره چانه واغسته د پیغمبرانو انبیاءونو صحیح شو آیت نمبر 1 یا شکم ننی سبق کې ده چې د مثال د سپید سورہ مائدہ آیت نمبر سلول پیدامو کو یسألونکا سوال کئی تانا ماذا احل لهم چسشی حلال کریشویر دوی دا پارا قل طورتا اوایا احل لکم الطیبات حلال گردول شویر تاز دا پارا پاکیز سزنا وما غلمتم اشکار دا آغا غلمتم چتاسو تعلیم ورکردے من الجوارح جوارح جمد جارحتن دا جارح مانا زخمی کون کے جارح مانا زخمی کون کے
او چې تاسو تعلیم ورکړي من الجوارح د زخمی کوونکو زناورو یا مرغانو نه مکلبینا په دې حالت کې مکلبینا چې تاسو تربیت ورکوي هغه ته تعلمون تعلیم ورکوي هغه ته مما علمکم الله هغه طریقه باندې چې تعلیم درکړي تاسو الله تعالی. اوس ګاګر جو سلطه وګوره انسان دی خود علم د تقاضې نه ځان بار راځي نو الله تعالی هغه د سپي په انداز وګورځو څه وي چې دا د سپي په عادت سپي دی دا د سپي ذکر کوي چې د ښکار تربیت دی ورکړي څه شي د ښکار کولو وای تربیت دی ورکړي او د تربیت اغستې چې تر څو پورې دا تربیت تقاضې پوره کړي نو پلی ته خدای دومره پاکه کړی دا چې تی په بسم الله الله اکبر باندې ښکار پسې ولېږي او مړ حیوان د لراړي هغه خوراک جایز دی. نو سپته ولګي دا چې انسان د علم تقاضا پوره نه کړي نو خدای وایي د سپي په شان دی. سپي چې یوې مسله باندې عمل وکړي صرف یو مسله باندې یعنی د ښکار یو مسله ده صحیح نو په یو مسله باندې عمل وکړو خدای ول څومره لوی مقام ورکړي چې هغه سپي چې په لوشي کې خلو وای نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي درې ځله به وینځي او چې به امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي و ځله به وینځي یو وارو کې خاور وي امام احمد ابن حنبل وی اته ځله به وینځي او ځل خاور پکې مخ ولې دغه داخلي ډیره پلیته ده څه شه ده خو ګوره یو مسله ذکر او هغه عمل تاسو مسله نه ذکرې پاغه باندې کما حق نو الله تعالی هغه پلیتی ولا دومره بدل کړه چې زناور څنګه والد بسم الله الله اکبر باندې تاولېګو که خېټه ولا والا که سینې ولا والا او ملک او دلې راوړو نو څه وکړي حلال دی خوريږي پته ولګی دا چې د عمل دومره لوی برکت دی دا نه دا عمل دا علم علم باندې دا عمل اذروایز علم بلعام بن بعوره سره هم دی خبره دې کړهلو اوس واپس راشي د دې وجه بابا و چې علم ید به عمل عالمان څه وي چې علم ید به عمل عالمانو لکه ګند کتابونو په خربار شي بابا ډېر خبره کړې ده چې علم ید به عمل عالمانو لکه ګند کتابونو په خربار شي صحیح نو هر یو شی برکت لري خو باید چې تقاضې پوره کړي حج برکت لري کنه لري خو چې څوک تقاضې پوره کړي روزه برکت لري کنه لري خو باید چې تقاضې پوره کړي منځ برکت لري کنه لري خو باید چې تقاضې پوره کړي کني بابا عبدالرحمن فرمای چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشتا کښته به سیف الله خان د خپل بابا غوړیا سره تاسو څه کیتا کړو ته ضرور دا وره صحیح ده سوکا $1 million ها او نو بابا سوئی چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشتا ولې خرب حاجی نشي په طواف صح خبره کړه ولې خرب حاجی نشي په طواف هغه وایي که خرب بیت الله شاپی وګرځو نو څوک ته یې اجي سے په خیر سره بشي اجي خرب خراج سے الله تعالی دې معفو کی اوس یو سره دې حج تقاضې نه پوره کوي چې څنګه و دا غي نه زیات خراب شو نو به دا تعجیز مو خراج څه وته دغه بابا ته وایي چې د کعبه په بزرګۍ کې څه شک نشته ولې خرب حاجی نشي او همدغه تصور سادي بابا هم پیش کړل سوې چې خر عیسی غرب مکه راوت سادي بابا وایي چې خر عیسی اگر په مکه راوت خر عیسی حالانکه عیسی علیہ السلام خر کو مبارک خر چې پیغمبر خر خو بیا هم خر دی نه کړه د پیغمبر دی نه څه دی سمولای ته خدای نه جوړ شوی څه ولا کړه د پیغمبر خر دی نه خو څه دی بیا هم خر دی نه نیچه خر عیسی گرب مکه رود چون بیاید هنوز خر باشد او که عیسی علیہ السلام خر مکی تلرشی چه واپس راشی نو بیا بسی کنه انسان به جوړ شوی
صحیح زمونږ وطن کې یو سرله خانه د پولیس افیسر خو پیژنې موږ ورته تانیدار صاحب هیډ سټیشن افیسر یې کنه د پولیس سټیشن چیف وي صحیح نو لومبه خدا تصور کلیئر کړ یو مولوی صاحب طالب ته غوسه شو مسجد کې ایو ساده زمیندار راغلی غریب او دس کو نو مولوی صاحب طالب ته دوره غوسه شو خر راغلی وي انسان ملنه جوړ څه شو اوس دغه سړی ساده سړی چې او دس کو د خبره لټلی وارسته نو راغه مولوی صاحب له او دس نه بعد ویجیتا کس چو دے خرو بس مولوی صاحب وی ساده سړی دی او کنه ته هر راغله خپل مالک مال راوست بس ما په مهنت کو سړی نه جوړ کړ ای مولوی صاحب ما یو خر دی هغه نه بل سړی جوړ نه کی ویرای والا د مولوی صاحب خر ته بردار پر ضرورت ورته یو هفته کې الله سره دې بته څه جوړ شي سړی به جوړ شي نو مولوی صاحب په هفته الله سره دې خپل بیګاره په وکړ په لسمه ورځ د مولوی صاحب لاسکار پاتې سړی خوراک د وعده مطابق ورته مولوی صاحب اخر اوس مولوی صاحب ته خلا ضرورت مولوی صاحب ته مبارک شستا قسمت راوي شوی دی هغه ورته هغه څنګه وستا هغه خرخ می سړیوم کو او په دې قریبي تاڼه کې می تر سټیشن افیسر جوړ کړی تانیدار شه په تانیدار ولګو صحیح ویټلر سره ملاقات وکړه او سړی ساده سړیو تانه تلاړو تانیدار سے کرسای کې ناشته تانیدار په ډېر روب داب دي صحیح شو اوس دې چې وره ساده سړیو اوس تانیدار ته وای زما خره است خدای مهرباني وکړه وای زما خره ګوره خدای در څومره دې سړی جوړ کړ ها صحیح تانیدار یې تاسو نو اگر اپاسه ده چې را پاسه د سیو دي کړه ورکړه اپس مګه ورته په لګته به شروع وکړه بس دا لګته وای په لګته دی ورته لاندې نه وای نور کو ټول ټیک شو هغه عادت نه پکې خوله قاعده ده المخرج مذاكي ده خلت اشتغل الاسد هذا فراسي موجود دخلوا تقول اكثر ايش بجد اخوي تلاقي يجدون الجزئيه كانت وكي هتكلم كل ده كان انا باید سره په خپل عمل کې انقلاب راوړي انا اللي اخرت توي وان زي حاجه ناري يوصلوا درو ده انا صار في كل شيء تبرر لنا وقت ما تقول ولا شوفهم كده عجب هذا ما اعتمد على عجب بخير نص سيف لما مذاك مجوي اخر ولا ولا غشي ثاني فهذا مش ده ده ولد استخراج انت ولا شيء ثاني بعد كده ياخذ لا اسمه فقصص القصص بیان کدوی تکسی لعلهم یتفکرون دې د پاره چې دوی فکر وکړي سا مثلا ډیر ناکار دی د صفت په اعتبار باندې القوم الذين قوم هغه کذبوا بآیاتنا چې تکذیب کړو د آیاتونو زمونږ وانفسهم كانوا يظلمون اپزانونو خپل باندې دوی ظلم کول من یاد الله سوچ ہدایت ورکړل الله تعالی فول موتدی نو دې هدایت یافت دی و من یضل او سوچ گمراهی کې الله تعالی فاولائک نو دا کسانو الخاسرون دې تاوانیان دي ولقد زرانا تاکي سرا مون پیدا کړې دې جهنم د پاره کثیر من الجن ډېر خلق د پیرانونا والانس د انسانانونا اوس دا کم خلق دي لهم قلوب د دوی د پاره زړه دي لا يفقهون بها خدای په نه حاصلې دا غزونو په حواله دی په نه حاصلې دا غزونو په حواله یعنی کوم په چې حاصله کړی دا د دماغ په حواله حاصله کړی دا زړه ته نه لکه کړی دا مسله ولیکي چې د ایمان تعلق یو شی باندې چې ایمان دې پیدا کیږي دا به اله پیدا کیږي چې د زړه ته کوشي ها او چې دې زړه ته کوشي چې څو پورې دې دماغو کې دې باندې ایمان نه برابرېږي دا په هغه چې څو پورې کوم ځای دماغ کې دا مغز نه زړه ته نه کوله کړی تر هغه پورې ایمان په نه برابرېږي یعنی دا په هټیک ته زمونږ د دماغو دا چې ډالر کار کوي خدای په هغه موږ دماغونه چرته کوله کړی دا زړه ته موږ کوله کړی دا نو زړه ته کوله شوی د دې وجه خسړې چې ورته باس وایي چې 4 بجې بسار راځي نو دې په 3 بجې روان شي که څنګه څه په لخان
ځکه خبره باندې ایمان جوړ شوی دی صحیح. خو که خدای ورته وایي چې 50 روپۍ کړه د الله پر رضا باندې ورکړي جنت ته وځي، دې باندې عقیده برابر شي. ها صحیح. دا غته کوزيږي نه خبره، نو چې نه کوزيږي نو لاس هم جیب ته نه کوزيږي. د صحابه لاس په کولاو ځکه چې دې دا خبره راوي ورته ورته شی و صحیح شو. دا عوام له وسګیلو که زمونږ د مليانو عقیده نه برابرې کی، زمونږ د مليانو هم دا تصور دي چې پیسې به څنګه ګټو. خدای دې معافي وکړي. صحیح. بابا مولانا رومي ډېر عجیبه خبره کړې سوي سیف الله خان تاسو یاد ده دا دغه توریکا وچ علم را برجازنی یار بود، علم را چې علم را برجازنی یار بود، جان معنا رتل ورکوس کوم دې ورکوس کو د دین علم چې رزلت ورکوس کو نو دا سره یار دې دوست دې چې علم را برجازنی یار بود، علم را برتنزنی مار بود. او کدا علم د صرف د خپل تند لپاره استعمال کړ نو بیا سره مار دی او به دي خوري تبا به دي کی ایمان به ختم کی. خدای دې مونږ باندې رحم وکړي. خدای کې څه ولا خانه سړي لیکل شعر څنګه لري علم را برتنزنی یار بود، علم را برتنزنی چې علم را برجازنی یار بود، علم را برتنزنی مارے بود. دا مولانا رومي ډېر فلسفي سوال خان. ولقد زرانا تاکہ سرم پیدا کرے جہنم د پارا کثیرم من الجن دیر دے پیریانو انسانانو نا لهم قلوب دزنشتا لا یفقهون بها خدای پوانا چلے دزنو پاساز بانے ولهم آیون ددوی پارسترگشتا لا یبصرون بها خدای قتل نکی اغیبانے حق پہ نبینی، حق پہ نبینی. ولهم آذان عدل تکیو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشدو دو خواجہ امیر خسرو. امیر خسرو نم خور گلے صحیح. امیر خسرو دو فارسی دے مل بہترین شاعر ہوں صحیح. فقبلہ باجا آگونا امیر خسرو او وجد کے براتا سے کے براتا جذبہ پر آلا امیر خسرو. ہاں ډېر مشهور یو ډېر مشهور کلام دی. ہاں چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کې من بودم، وای نه پوهېږم چې څه منزل د شپې هغه ځای چې زکم ځای ناستم. چې نه میدانم چې منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میرے مجلس بود اندر لام کا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. ایک مشہور شاعر صحیح. اور کتاب سکندر نامہ خسروی، سکندر نامہ خسروی او بلی کتاب دیوان امیر خسرو، دیوان امیر خسرو. نو دی او ځلوي تاسو وجد کې راغلي علماء هم ډیر ناستو مجلس کې. نو دوی چا چې زما پیر او مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کتل دي هغه سړی یقینا جنتی دی. چا چې زما شیخ کتل دي څوک خواجہ نظام الدین اولیاء نو دغه سړی یقینا جنتی دی. نو علماء په اعتراض وکړ استاد شیخ د پیغمبر علیه السلام له لوی سره دی. هغه په ناډیرو خلکو قتل او ټول جهنم ته تللی لکه ابو جهل کوم ځای وای، جهنم کې ابو لهب کوم ځای وای، په جهنم کې ولید ابن مغیره دې قتل نو محمد رسول الله سارا ما خام به کته عزیز تربوره سارا ما خام کته. نو استاد پیر او مرشد او شیخ دا محمد رسول الله لوی سره صحیح. نو خواجہ امیر خسرو ورته ډېر ښه تشریح وکړه وې دغه فرق دی، لیدو کې فرق دی. څه کې فرق دی؟ لیدو کې فرق د مون پښتو کې ضرب المثل له ټوله خزه نه دي، ټوله خزه نه دي. او حافظ شیخ د غالبا چې نه هر زنزن است نه هر مرد دا ډېر ښه شعر دی.
چې نه هر زن استو نه هر مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد، نه هر خدا دا نه هر سړی دی. فرق دی پکې. لکه وګوره د 15 ګوتې دی یو لاس دی، ټول یو شان دي. ساخت یو شان دی نه، اوږدواله یو شان دی، غټواله یو شان دی، فنکشن یو شان دی. کم کار چې ته په دې ګوتو کول شي په دې دوی کول شي نه. غوي لکه دې ګوتو کې چې فرق دی دارنګ انسانانو کې سړو کې هم فرق دی او خود کې هم فرق دی. خبره بیان کړه. خواجہ امیر خسرو وی لیدو کې فرق دی، لیدو کې فرق دی. ته وی د ابو جهل او د ابو لهب ذکر کو، دای محمد رسول الله نو لیدل صلی الله علیه وسلم. دای وی کړه محمد رسول الله نو لیدل، دای وی محمد ابن عبد الله لیدل. سو کې لیدل یعنی محمد رسول الله نو لیدل، محمد زوی د عبد الله لیدل چې غیر وارو پیغمبر په حیثیت ورته کتل نه وکړه. محمد ابن عبد الله کتلو او محمد رسول الله ابو بکر کتلو هغه نه پتاو لګوا، عمر کتلو هغه نه پتاو لګوا، بلال کتلو هغه نه پتاو لګوا، عمار کتلو هغه نه پتاو لګوا، ابو هريره کتلو هغه نه پتاو لګوا. دې خلکو چې د خپل عزیزانو دې لیدل محمد ابن عبد الله، هغه خلکو لیدل محمد رسول الله. نه زه چې وام چې زما مرشد معنا دا ده چې هغه په دې حواله وکړي دا زما ګایډ دی چې دې فالو کوم خدای ته ونه ورسي چې دا شیخ فالو کوم. ولقد زرانا لجهنم، تاکید سره مونږ پیدا کړې جهنم لپاره کثیرم من الجن والانس، دې پیریان او انسانان له قلوب چې دوی د پاره زونه دي لا يفقهون بها، دین پوهیږي پوهه ناسلې دا غزنو په واسطه، ولهم اعین الارض استرګدي لا يبصرون بها، دین دل کې هغه باندې حق نه ویني، ولهم آذان لا يسمعون بها، د دوی غوږونه دي اورېدل نه کوي هغې باندې، اولئک دا کسان کالانعام، دا د مواشي او د کیټل پاندار دي، بل هم اضل، بلکې دوی د هغوی نه زیات ګمراه دي. اولئک هم الغافلون، دا کسان کیرلس خلق دي. غافل معنی کیرلس خلق دي، بے پروا خلق دي. وللہ الاسماء الحسنى، اخاذ با اللہ لپارا نمونہ دی خیستا، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، فدعوه بها، نو اللہ تعالی بلا پدغا نمونو بالے وائی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفار یا قہار، نجدا کم نمی اقلے اغبت بائی ریفلیکشن کئی چې یا رحمان وای د رحم ریفلیکشن بکیږي، چې یا ستار وای الله به در باندې پردې واچي، بل ډېر غیبونه به الله پټ ساتي. خبر دین کړل چې یا لطیف وای الله تعالی به درکې لطف او مهرباني پیدا کړي، چې یا علیم وای الله تعالی به د علم ریفلیکشن در باندې کوي. خبر دین کړل. وذروا الذين پرېږدئ آکسان یلحدون فی اسمائه چې هغوی کجروي کوي کاغت لل کوي په نامې د الله تعالی کې. نو کاغت لل کوي معنا چې دا د خدای صفات د الله نه علاوه بل چا ثابتوي، د خدای صفاتونه د خدای نه علاوه یعنی خپل خدایانو له ثابتوي چې دا فلانه خدای چې دې بچي ورکوي، دا بل د سړي له واده کوي، دا بل برکت چې په رزق کې خدای د خار کا، دا صفات د چا دي؟ د الله دی یوازې. وذروا الذين پرېږدئ آکسان یلحدون چې هغوی الحاد او کجروي کوي فی اسمائه په نومونو د الله تعالی کې، سیجزون ما کانوا یعملون، زر دې دوی له بدله ورکول شي هغه چې دوی کوم عمل کوي. وممن خلقنا ابازه دا مخلوق ته چې مون پیدا کړی دی امتون یو امت دی یادون بالحق چې هغه ګایډ کوي خلق د حق په اساس باندې او بے عادلون او دغه الله تعالی د نظام په اساس باندې عدل کوي. والذین کذبوا آکسان چې تکذیب کړي د آیاتونو زمونږه سنستدرجهم مونږ نیسو دوی درجه په درجه، مونږ نیسو دوی درجه په درجه سلولی انګریجولی من حیث لا یعلمون، د داسې جانبنا چې دوی ته احساس نه کېږي. و املی لهم، از دوی له مهلت ورکوم ټایم ورکوم. درجه الله تعالی وی اعلی کسړن چې الله عذاب نه ورکوم لا دمو په دمه لکه نټ په سخته نټ په ټایک ته الله تعالی وی تاسو ورو یو نټ ټایک
دې سړي ته احساس هم نه کېږي چې دا نه روان دی اخر به مې دا خصوصیتې هم کړي واملی لهم او زمولت کوم دویلا ان کیدی متین تاکي سرا تدبیر او پلان زما ډیر مضبوط دی او لم يتفکروا آیا دا خلق دا فکر نه کوي ما به صاحب چې نشتر په ملګری دوی باندې نه پیغمبر علیہ السلام باندې من جنت الحسل وانتوب یا پیریان دې باندې ځکه یو پیغمبر علیہ السلام متعلق وي دې باندې پیریان دي دې باندې څه دي پیر اثر زده دي صحیح الله تعالی وی دا خلق صدق د دې ونی ځامن دي دې دا فکر نه کوي چې دې عملګری لیونه نه دي ان هو الا نذير ندې مگر يرون کې دې مبين کلیر کټ يرون کې او لم ينظروا او الله تعالی فرمایي چې پیغمبر خلا پرېدا د خدای متعلق څه خبرې کوي د خلق د خدای متعلق امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سوکرال ورته وی چې تا متعلق فلانی ځای سے خلق ناس او تاسو متعلق دایوي د بزرګانو ډېر خراب دی عمل وي د بزرګانو لکه د مونږ په شان د پښتنو د عمل ورګه زوینم نه بس وایي صحیح حاجی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته اته چاوي جیوي فلانی ځای وي زوما په فلانی تاسو متعلق جی داس اورته خاموش بیا کې لا بیا هم حیاوا زین نلی دم زما خلاف خبره کوله ته دومره به حیا چې په مخ راته وای صحیح نو کوم مونږ چا دا جواب ورکا مخ کې بیا ضرورت کول شي چې تعالی بیا خبر راوړي چې فلانی دغه څه صحیح ورته هغه بیا هم دور حیادارو چې زین نلی دم نو دا خبره ته دومره به حیا چې ما ته ګوره او هغه به خبره کې شرم در دي بس اطلاع ورکړه هغه سره پوه شو دا خبره وړل دا کار نه صحیح اولم ينظروا نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اته چاوی چې تاسو متعلق فلانی له داسې خبرې کې دي امام صاحب ډېر عجیب خبر ورته وکړه و ما نجل الله والرسول مغن من لسان الورى فكيف انا و د مخلوق د زبون خدای نه اخلاص شوی پیغمبر ته نه اخلاص شوی اخلاص شوی و ما نجل الله والرسول مغن من لسان الورى فكيف انا وقيل ان الاله ذو ولد د خدای متعلق وی خلکو ځان دی ویلي چې د خدای بچی شته عیسی علیه السلام سره زوی دی د دینه بد خبره بل کې نشي د خدای متعلق څومره ګنده خبره بل الله تعالی فرمایي چې تکاد السماوات يتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا خدای وی دا خبر مال دوه غسرا ولی چې زلخ می غواړي چې د اسمانونو ازمکه او غونه می سره یو بل سره جنگوره خدای ان دعوا للرحمن ولدا چې دا خدای والی خلق خدای د پاره بچي ثابت دی الله تعالی دا خبر مال څومره غسر ولي چې زړه غواړي چې اسمانونه او زمکه غرونه وي دا سم سریو بل نه خراب کړي چې دایره په کوم بیړه ورکړه کړي دا دنیا نه روانه کړي دومره ناکار خبره ده امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې قیل ان الاله ذو ولد ودا ویل شو دا الله بارک چې دا الله بچیستا وقیل ان الرسول قد کهنا دا پیغمبر متعلق وي دا جادوگر دی پیغمبر متعلق وي دا جادوگر دی نو یک زمانو تاریخ کو خبر کې د صدور ها دې اجر قبل فاش تو په ترين داس هغه ځان ته ونی چې اجر دې به خدای اجر د ټول له اجر دار چې ځان پټنشن کې ماچوا ټول له اجر دار چې کر رد عمل د ښکارانه کو نو الله تعالی به افسد کوي نه کرته ځوان کی سټیسفاید به خپل ځان سره صحیح you will be doing your own business you will be doing your own business and your own job you will be minding your own business and your own job اگر دا څه شروع شي نو نن بلګیا د عبد الباری کو سیته تاوی زما متعلق ولې خبره کوي دا صحیح اسباب شرشار اغلی نظر احمد پرنده وي اخر تر راځي تاسو نو څه سوي ګاګه خبره کوو څه چې مسله وکړه څه کې ستړي نه تاسو ولې دی وای چې تعالی دې خدای 200 ځله اجر درکې خو چې زه دا خبرو کوم د سینې کې یخشي ما نه کړل ما مطابق بس د سینې یخشوا اولم یتفکروا ما بصاحب من جنہ آیا دوی فکر نہ کوي
چې ما اصل کې د خلکو کمزوري دا ده چې مولا سړی ته ولی وایي مولا ته ولی وي بیا خلک دغه فالوورز کی چې فالوورز کی دین راځي نو شیطان نه پری دیتا شیطان نه پری دیتا نو د دې په حواله باندې صدا چې خلک ورته په خانقاهونو کې کېنولي چې هغه دین سره تعلق نه خلک راځي بیا شکرانه ولور کوي پیسې ولور کوي سو کله لیم راولي او سو کله ګوټ راولي او سو کله بل شي راولي او سو کله بل شي راولي صحیح شو حالانکه وظیفه مونږ سړی ته خو پورا نه پیاس ته پسې بچي وشي شکرانه پر څوک والی اولم يتفکروا ما بصائب او خو ایکسکیوز ورسمشتا چې قاضي سے شکرانه مګرانه خدینا ایکسکیوز ورسم چې قاضي سے شکر ابل سے یو مرګي ټلیفون وک ویجنو ما وی یو سړی نه لګي پیسې غسته وي او دا موټر کاروبار کوم دغه شرشا پشان به د موټر کاروبار کوم یو سړی نه پیسې غسته وي نه هغه تماوي چې طالب په هر موټر کې صنف درکوم نه پکې به صحیح سره کوم نه پکې به صحیح سره کوم ارڅ ریشو چې وي ارڅ پورشن چې وي هغه به درکوم انو ویجی هغه په دې خبره کوله نو وی اوس هغه وایي چې د سلور میاشتوم زما استحقاق ته چې سوره موټر دي خرڅ کړی دي نو مال او پاګه کې نه فراکه نو ویجی زول ورکم ځکه چې دا کوم کاروبار د کوم نه کې سود منوال دی لیکن اوس هغه دا ایکسکیوز نه له جوړو چې دا قاضي صاحب ماته چې نه سود پیسې دی ولا مور کو تر سود پیسې دی دا ولا مور کا نو مورته نو ملګری د سود دا پیسې تاسو راګټري چې سره بسکه ینه کته خپل جیب کې چې تر پر به حلال دي پیدا اوس شیطان تا په یو بل جرم ورړی اول خو دا سود کړی دا یو ناروا کړی دین د سره باندې وعده ماته دا ځرځین ناروا کړی ما زما خوخه خدا دا چې کته دومره خمو مسلمان چې مانه د فتوی ته پوښ کې 100% دا رسول پیسې او سره غلط ته ولا راځي صحیح ما دا سره بیا مانه فتوا نه وایي اولم يتفکروا ما اولم ينظروا آیا دوی نو ګوره په ملکوت السماوات په بادشاہ د اسمانونو د زمای کې وما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کړی الله تعالی هر شی چې دی کنه د خدای کائناتو کې الله تعالی دې فکر نه کوي په کار چې په هر ذره ذره باندې سوچ وکړي وفي كل شيء له آیه عربی او شاعر وایي تدل على انه واحد ورگیا ہے کہ الضمیر ید سادی بابا سوئی ویار گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لا گوید اے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر استمار فتح کردگار اللہ تعالیٰ یہ کائنات کے لیے فکر نہ کرے کلو گندے عقل پکیوی اور پدیم سوچ کو دا کائنات بولتا ہوئی چکدا ہو منے سو منے اللہ منے وعن عصا ان يكون ممكن لا چنیز دیشوی اجلهم اغا فکس ٹائم دوی فبأي حدیث پس پکم کلام بانے بعدو دے قرآن لباد یؤمنون دے با ایمان راڑی لیکن دنیا کے قرآن لا بہترین کلام خو موجودی دے نشی نا اللہ تعالیٰ کہ قرآن بانے خلق ایمان راڑو نو دین پس آخر کم کلام دے چھ دے با پاگئی کنونسی و ایمان راڑی تو قرآن لباد خو بل شیشتا نا تو قرآن لباد بل شیشتا نا یو طالبو طالب مسجد کې دیرو صحیح نو استاد راغی سمود آباد ویز جزم زم نو استاد ورته ولې دي بل جی ما ته پته نشته خو بس زم دلته نه زم وچته دی اداره ته پته نشته چرته زم خو بس زم نو استاد له غوسه ولا چې خو یې کنفیوز نه سره دی نو ورته وته لګا ډوډۍ وافره څه ډیر وافره او وافرہ سبق وافرہ ویتنور سغواڑی کافرہ نا اللہ تعالی دا دومره وافرہ د ہدایت کلام میں درکڑے کافرہ دینا بات سغواڑی کم خبر آتو کم چپاڑی با ایمان راڑی صحیح زما یو ناسکنی کی دیر خواہ عالم سڑو نو بیان بے خلقو دیر خواہ دیر خیستا بیان میں کو خو غصنا کم دیر صحیح پختنو بس اگر نیچر سخت صحیح نو یو ورځ ته خبره باندې ډیر اپسټ او ډیر غوسه او قبر باندې بیان کو مړ یو شو دمړي قبر باندې بیان کو نو چې راغی قبر ته ودرې د سخته ګرمي هوا نو وی یالک په دې جمعه کې په دا خوشالو کې په دا صلح او مصالحتونو کې په دا قبرو باندې ودا 15 کالو شو زلګي
سورۃ کال 15 کال وی دا قران مې دې سره راوغست پاغه سره مې ورغټول مې ته بیان کړ بیا مې د شان راوغست په دې غاړوي داسې په پرتو په نیغو په کې لرم راغله صحیح نو وی په دې خطا د سړي ځامن نشوي اوس پیسو کوم انجیل در پس راړم خدای ستاسو به خو بس من یضلل اللہ سوچ گمراہ کرے اللہ تعالی فلا ہادی له نشتر سوک ہدایت ورکون کے دتا وَيَذَرُهُمْ اللہ تعالی پریگی دوی فی طغیان پسر کشید دوی کی یا مہون چی دوی سرگردان گرزی یسألونک عن الساعت دوی سوال کئی دتانا دا قیامت متعلق ایان مرساہا چکل بیرا تل دا قیامت قل تورتو آیا انما خبر دادا علمها عند رب چی علم دا قیامت دا زما پروردگار سر دے لا یجلیها نشخ کارا کولی دے قیامت لا لوقتها پا وقت دے کہ اللہ مگر دغ اللہ تعالی نور سو کے نہ پر اتلو قادر دی نہیں تے علم شتا نور سو د قیامت نہ پر اوستو قادر دی نہیں علم شتا والله تعالی وہی تو صرف د قیامت ہیبت ذکر کا کہ ثقلت فی السماوات والارض دا دیر ہے وشیر پاسمانوں ازمو کی دا قیامت تپوس کے دمر لائٹ اخلے تو قیامت تپوس کوئی دمر لائٹ لا آسانه خبره ده ثقلت فی السماوات والارض الله تعالی فرمایي دا یو هیوی شی ده پاسمانو لا پس مکو څنګه هیوی ده ټولر سبا تخت تاراچ ټولر سبا getting to pieces atomic but not atomic کو ډیر آسان شی ده پتہ نه دا ساينسدانان ماته یو سیډي تاسو باندې درکړي تاسو یو سیډي درکوم دا بیا کاپیانو بس دیله صحیح پاره کې هغه دې باندې دا بگ کرنچ پسند کی صحیح او هغه وایي چې billions of atomic bomb چې څومره تباہی راوړي دا غي نه زیاته تباہی ده لا تاتیکم الا بغتتن برازیدا قیامت تاسنا مگر سڈنلی بغتتن مانا سڈنلی یسالونک ذکر بلاس چکیږي نو دا داس نه چیږي شروع شي غر شر پر خر او غنټه واخلي بیا لګنه پس بلاس شي کله هغه غنټه اخلي بیا خلک مرول شي وای دا دغه خر پر شروع خلک بیا خر کیږي شپه تخته صحیح لګنټه پکښتا څه پکښتا لګنټه پکښته اوسې لغر غر شروع کړ نه بم خوای دیتا چې په یو نینو سیکنډ کې بم نو قیامت الله تعالی فرمای دا څنګه چې بس را روان به ورته ګوره رانی دې شو دغه سره سکرمنټ وسره دی صحیح دغه څه راځي ایمان راو دا راپورته کی صحیح شو الله تعالی وای دا بغتتن سډنلی برس یسالونک دیتان سوال کئ کانک حفی عنها لکه چې ته دې سره ډېر اٹیچمنٹ لري دې سوال سره لکه دې سوال سره ډېر اٹیچمنٹ لري قل تورتا اوایا انما خبر دادا علمها عند الله چې علم د قیامت د الله په علم کې دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي قل تورتا اوایا لا املکو زه اختیار نه لرم ځان خپل لپاره د نفع ولا ضرر نه د ضرر الا ما شاء الله مگر دا چې الله سو غواړي ولو كنت عالم الغیب اګه چرې زوی چې پوهې دی په پټ شی باندې घंटा पस सकेगी 2 घंटे पस सकेगी सबा बस सकेगी बलद पस सकेगी कज़ पदे पोई दे पैगंबर वो अलैहि सलातु वस्सलाम लस्तकसरत من الخير نو ما بزان پارا ډیر زیات خیر را جمع کړو چې سبا دا مصیبت راځي نن به مړ تدارو کو سبا نه بلد بدا مصیبت راځي ماته پته ده نن مولا منصوبه جوړولا میاش پس بدا مصیبت راځي نن مولا منصوبه جوړولا الله تعالی پیغمبر کو ورته وایا چې ماته مستقبل څه پته نشته دی وجه خو ماته تکلیف راوړي وما مسني السوء انا بورسیدل ما ته استکلیف ان انا نعمت الا نذير مگر يرون کے وبشير عذير ورکون کے لقوم يؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان راړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا ارحمنا بالقران وعلمنا ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وسنه تلاوتنا ليل ونهار الله خير حافظ الله الرحمن الرحيم